الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د قرآن کریم د فهم او د پوهې دپاره څه مبادي او اصول بیانېدل. اول د هغې نه اسماء القرآن د قرآن کریم نومونه، بیا تعریف القرآن، قرآن کریم تعریف او حکمت د نزول د قرآن کریم دا بیان شو. بیا د هغې نه وروستو قرآن کریم چا سره خطاب کوي نو څلور قسمه خلکو سره څلورو ډلو سره خطاب کوي: مشرکین، اهل کتاب، منافقین او مؤمنین. بیا د مشرکانو اقسام ذکر کو اجمالا: مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالجن. او د شرک دو اقسام ذکر کو: شرک اعتقادی او شرک فعلی. او د شرک څلور اقسام: د شرک اعتقادی، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا اور شرک فی العبادت. داغی تفسیر کو اور تشریح کا بیا داغی نا رستو د شرک اعتقادی اقسام: شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا اور شرک فی العبادت. داغی تشریح پرون شوا. نننی سبق کے د مشرکانو څلور اقسام داغی لگ وضاحتوں کو: او مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکہ او مشرکین بالجن. او آخر کے بیا مشرکین بالجن داغی لگ تفصیل کو. او بیا عربو کی چکما شعر کی مقابلی او مکالمی بکی دی آغا شعری ہوئی. او آخر کی بیا دعاو کا. د مشرکانو څلور اقسام: اول پائے کی مشرکین بالعباد الصالحین. آغا مشرکان چاہی بنیکان بندگان دا اللہ سرا اصدار گرزول، شریکان گرزول. د دې شرک ابتدا په درېمه پیړۍ د عالم کې شوې وه. لکه حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ خپل کتاب الرد علی المنطقیین کې ذکر کوي. او حدیث دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کې مرضی چې د آدم علیہ السلام او د نوح علیہ السلام ترمنځ 10 پیړۍ وي او دا ټولی په اسلام وی، یعنی شرک پکې نه و. دا یې مطلب دا دی چې اسباب د شرک په دویمه درېمه پیړۍ کې پیدا شوي وو او شرک شروع شوی و د 10 پیړو نه وروستو. او هغه شرک د قوم د نوح علیه السلام و. نوح علیه السلام هغه الله راولېږلو د شرک ردیو کو. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ہم ذکر کئی چې د آدم علیہ السلام زامنو دا 15 نیکان بندگان: ود، سوا، یعوث، یعوق او نصر. او ود چې و نو دای مشرو، دا مشر په دې 15 زامنو کې د شرک ابتدا وشوه. 10 پیړۍ نه وروستو نوح علیہ السلام الله راولېږلو او د شرک ردی شروع کو. د شرک ردی وکړو
کله چې نوح علیہ السلام د شرک رد وکړو نو قوم له په جواب کې وایي سورۃ الجن یو کم 13 سپاره 30 آیات کې داغه بیان کړي چې قوم مشرانو کشرانو ته وایي سورہ نوح یو کم 13 سپاره آیت نمبر 23 وقالو لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا وقالوا أوين دي يقوم نوح عليه السلام لا تذرن مفرق دي آلهتكم مددگاران تاسو ولا تذرن مفرق دي ودا د دوستۍ ذمہ دار ولا سوان ان سوا امداد کونکے ولا یغوث ان فریاد رسا ويعوق او مدد کونکے په مقابله د دشمن کې یعنی ټکر ور کونکے و نصر او طاقت ورا دا پینځه کان بنګانو وقد ذلوا كثيرا او بتا کی سره گمراه کړي دي بلنې ددای ډېر دارنګي سورہ نجم وشتم سپارہ کې 19 آیات کې وایي سورہ نجم وشتم سپارہ آیت نمبر 19 افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى افرأيتم اللات آیا وینئ تاسو حقیقت د لات یا افرأيتم انبئونی خبر راکئ ماتا د حقیقت د لات والعزى او د عزى ومناة الثالثة الأخرى او مناة دریم بلا دارنگی دی بده دی نیکانو به نیکانو شکلونه جوړول او دا عقیده وا چې د دې روحونه راځي دی تا او دا امام ابن تیمیہ رحمه الله خپل کتاب الرد علی المنطقین کې امام ابن قیم رحمه الله غاثۃ اللهفان کې او علامہ عبدالکریم شارستانی الملل والنحل کې ذکر کړي دویم کې سما د مشرکین بالکواکب مشرکان چې بل الله سره ستوري ایصدار کول الله سره به شرک کولو ستوري به شرک کول کله قرآن کریم دا غي عاجزي بیانې چې دا خو به جان سيزونه دي دا خو تاسو را مدد کوي الله دې ته د خدای توم صفات دی ورکړي سورۃ الانعام سپارہ آیت 73 د ابراهیم علیہ السلام واقعہ ذکر کوي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ او یاد کا چل ابراہیم علیہ السلام پل پلار آزرتا اتتخذ اسناما آلہا آیا نسیت درگاہونا پخنے توم سارا انی اراک یقنا زینم تالرا وقامک قوم سالرا فی ضلال مبین پا گمراہ اخکارکے پلارتا آستا قوم تاسو گمراہانی تاسو وَكَذَلِكَ دارنگی نوری خود لیونگا ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات سلطنت اسمانون والا دیو دزمکو ولیکون دیر پانا چیسی من الموقنین نیقین کون کنا فلما جننا پسر کلا چیتر تیارشوا فلما جننا پسر کلا چی تیارشوا علیہ پدبانی لیلو شپا رأى كوكبا ولد السوري قال ويل إبراهيم عليه السلام هذا ربي همزان استفهام موضوف لا يعني هذا ربي آیا دا زمارم کنیچی فلما افلا
پسر کلا چه پریواتل ستوری ڈوب شو پریواتا قالا اویل ابراہیم علیہ السلام لا احب الافلین ز میننکم نا پریواتن کو سارا فلما را القمر پسر کلا چویلی دلاس پوگمائی بازیغان پڑکی دن کی قالا اویل ابراہیم علیہ السلام هذا ربی حمزہ دے استفہام مغزوف را هذا ربی آیا دا زمارم کے نیشی فلما افلا پسر کلا چی پریوات تلاس پوگمائی قالا اویل ابراہیم علیہ السلام لئن لم یادنی کچھرے ہم نوے مضبوط کرے مالا را ربی رب زمان ہدایت پمانا مضبوطیاں دے سکے لئن لم یادنی ربی کچھرے مضبوط کرے مالا را رب زمان لاکونن خامخا امت من القوم الظالین دا قوم دا گمراہانونا فلما را الشمس پسر کلا چویلی دلنورا بازیغتن پڑکی دن کے قالا اویل ابراہیم علیہ السلام هذا ربی حمزہ دا استفہام مغزوف علی هذا ربی آیا دا زمارم کے نیشی هذا اکبر در دیر لوینے پا خیال دا مشرکانو کے فلما افلت پسر کلا چی پریواتلو نورا قالا اویل ابراہیم علیہ السلام یا قوم و قوم زمان انی بریء مما تشرکون یقینا زبیزار ایما دانا چی شرک کوئی تاسو دا اللہ سرا اصرار پیدا کوئی تاسو دا اللہ سرا دارنگی دریم قسم مشرکان مشرکین بالملائکہ فرشتے بے دا اللہ سرا اصراری گرزولے دا اللہ صفات اوے فرشتو لور کول لکہ سورہ سبا دویشتم سپارہ آیت نمبر 40 سلیختم دا اللہ صفات آئے فرشتو لور کول وَيَوْمَ يَنْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَوْمَ أَوْهَارًا حورت قیامت يَنْشُرُهُمْ چی جمع مکمگا دیلنا زجر اور کئی مشرکان ہوتا او عجز دا ملائکو بیانی ویاما آہانا یاشرم چی جمع بکی دیلنا جمیعاً ٹھولا ثم یقول بیابوائی للملائکتی فرشتوتا اہاؤلائی آیدہ کسان ایاکم تاسولنا کانو یعبودون ادا عبادت کون کی رامدت شوئن کی دا عبادت دری الزو یلتما امینہ قالوا آئی بدئی فرشتے بوتے سبحانکا پاکینتا لرا انت ولینا تموین زمگئی من دونی بید دینا بلکانو بلکی ودئی دا مشرکان یعبدون الجنہ چی دئی با عبادت کرو دا پیریانو اکثرهم زیاد دینا بهم پدی پیریانو مؤمنون یقین کون کیو پیریان بے یقین کرو دا اللہ صفات پہ اور کل دارنگی سورہ نجم مشرکین بالملائکہ سورہ نجم وشتم سپارہ آیت نمبر 26 شپوشتم وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم من ملك اور دیر د فرشتونو اس سماوات پاسمانوں کے لا تونی فائدہ نشور کنے شفاعتم سفارش ددئی شیئن ذربنو الا من بعد ان یاذن اللہ مگر پس داغینا چی اجازتو کی اللہ لمن چالا یشاء چی خواہشی ویرزوا اور راضیوی بتوحید باندنگ یا ویرزوا راضیوی اللہ خوشحالوی اللہ داغنا اللہ تین راضیوی نو آغتا بیا سفارش فائدہ ورکی دارنگم دی سورہ نجم کی آیت 49
یو کم پنځوستم وانه ورب الشعرا وانه یقینا د الله ورب الشعرا دی رب دی د شعرا شعرا د سورې نوم دی چې هغوی ای به را مدد کولو وانه هو رب الشعرا او یقینا د الله دی رب دی د شعرا سورې مشرکین بالملائکه دارنګه سورې صافات کې د فرشتو عاجزي بیانوي درشتمه سپاره سورې صافات اول آیاتونه والصافات صفا عجز د ملائکو بیانوي والصافات صفا او شاید او فرشتې سب جوړونکي په سب جوړولو سره والزاجرات زجرا پشید شاہدی گوادیا فرشتے سب کی زجرن پسختے کولو سرا کافرانو سرا مومنانو سرا نرمی کئی کافران نچروح اخلی نوی سرا سختی کئی فالزاجرات زجرن پشیدی سختی کون کے فرشتے زجرن پسختی کولو سرا کافرانو سرا فتالیات ذکرن پشیدیا لسن کی فرشتے ذکرن حکم دا فتالیات پشیدیا لسن کی فرشتے حکم دا اللہ لرا ذکرن پلستلو سرا ذکرن پلستلو سرا دارنگی ہم دی سورہ صافات کی آیت 164 یوسل سلوش پیتا فرشتے ہوئی وما مننا اجز ملائکو بیانی وما مننا الا لو مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وما مننا انیتنی زمنا الا له مگر دلرا دی فرشتو لنا مقام معلوم زیوی معلومہ مقررہ د عبادت وإنا بشکمگا لنحن الصافون خواقامگا سب تڑن کیو پسا بندئی سارا وإنا بشکمگا لنحن المسبحون خواقامگا پاکی بیانون کیو دا اللہ عجیزی دا فرشتو بیانی وإنا لنحن المسبحون بشکمگا خاقا باقی بیانون کیو دا اللہ عاجزی دا فرشتو بیانی چی اخو عاجز دی آغا سنگا الہ کے دیشی دارنگی سورہ مریم شپارسم سپارا آیت نمبر 64 سلوش پیتا جبرائیل علیہ السلام دیر ورځ نور آگلے نو چی کل راگی نو نبی علیہ السلام ورطوی چی ولی لیر شی ولی نوی آگلے جبرائیل علیہ السلام وطوی وما نتنزلو الا بامر ربک وما نتنزلو او کتان شرات لیمگا الا بامر ربک مگر پا حکم دربستا وما نتنزلو او کتان شرات لیمگا الا ربک مگر پا حکم دربستا لو ما بین ایدینا دی اللہ لرا چی مخی زمون ندی وما خلفنا چی رسو زمون ندی این ذالکا آچ بمندری کری لانی لگ را در کن اخی لگ دکی اختار داور کنم بیا سیش بعد نور کنم وما نتنزلو اس پر ٹیچر وما نتنزلو الا بامر ربک وما نتنزلو کتن شرات منگا الا بامر ربک کم درمسا لہو دی اللہ لرا تابدار دی ما بین ایدینا آج مکی زمون ندی وما خلفنا احاجر تنون ندی وما بین ذالک آج بمید دیکھنی وما کان ربکا آند ربستا نسییا پری خودن کے چالران اللہ نا ایرن رازی نسیان پمانا ترک وما کان ربکا
او نه دی رب ستا نسیا پرېښودونکی چا لره. نو د ملائکو د فرشتو عاجزي بیانوله. دارنګې څلورم قسم د مشرکانو مشرکین بالجن، پیریان به د الله سره شریکان کولو، د الله صفات په پیریانو لور کول. سورۃ الانعام کې سلام آیات وګورئ. سورۃ الانعام ومسپارہ آیت نمبر 100 سلام. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. وَجَعَلُوا لِلَّهِ رد کئی پا مشرکین بالجن. وَجَعَلُوا غَرْزُلِ دِ مشرکانو لِلَّهِ اللہ لنا شُرَكَاءَ الْجِنَّ شریکان د پیریانو وخلقهم او حالانکہ اللہ پیدا کری دی دی لرا وخلقو لو جو کری دی دی اللہ لرا بنینا زامن وبناتنا لنا بغیر علم بنا دلیلنا. سبحانہ پاک دے اللہ وتعالی اونچت دے اللہ. سبحانہ پاک دے اللہ شریکنا دی صدارنا وتعالی اونچت دے اللہ عما یصفون دانا چدئی بیانی اللہ تعالی. اللہ پاک دے شریک ہوئی دے صدارنا. دارنگی سورۃ الجن یوکم دے سمجھ پارا سورۃ الجن شپگم آیات کے پیریان وئی وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُ شاندار کانا او رجال سڑی من الانس د انسانانو نازونا جبتنا برجال من الجن پان سڑو فزادوهم پزیاد کو دی لرا رہاقا گمراہی. فزادوهم دا هم ضمیر دا مفعول انسانانو تراجی شو. مانا دا فزادوهم پس زیاد کنے پیریانو انسانانو لرا رہاقا گمراہی. زیاد کنے پیریانو انسانانو لرا گمراہی. یہ پیریانو زیاد انسانان گمراہ کا. او دوی مانا فزادوهم هم ضمیر دا مفعول دا پیریانو تراجی دے. فزادوهم پس زیاد کو دے انسانانو دے پیریانو لرا رہاقا سرکشی. دوی مانا کہ هم ضمیر دا مفعول پیریان تراجی دے. فزادوهم پس زیاد کو دے انسانانو نے پیریانو لرا رہاقا سرکشی. عربو کے دا سلور وان قسمہ دا مشرکانو او مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالکواکب، او مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالجن. دا سلور والا پا عربو کیو زمون پا ملک هم دا سلور والا قسمہ مشرکان شتا. پا عربو کی ما پا مکالمی کی دی مشاعری بکی دی دا شاعرانو ترمینزا او د مسلمانانو دای شاعرانو او دا کافرانو د دوی شاعرانو ترمینز با مکالمی منعقد کی دی. د مسلمانانو شاعرانو ای با شرکیات رد کولو. آئے شعر لکی فصوفا ترو اذن کشف الغبارو افرزن تحت رجلک ام حمارون. وصوفا ترو اذن کشف الغبارو زونے چی پوئی بشیتا چی کلا دوڑی اوچتی شی دوڑی اوچتی شی لرشی یعنی قیامت راشی. افرزن تحت رجلک ام حمارون چی تا پا خرسوری او کپاس بانی پتہ بلتو لگی. رب یبول سالبانی لقد هان من بالت علیہ سالبو. آیو سڑی منخ تروڑی وہاں
او ابو سره کیخه نو لمبړ را لو بوله پیوکا نا وی لقد ربیا بول سالبانی لقد هان من بالت علیه سالبو عرب یبول سالبانی آیا دارب کې دی چې په سروت لمبړه بول کوي لقد هان من بالت علیه سالبو دا کی سره ډیر کمزور نه څوک چې ګډ په باندې بول کوي دا عیسی علیہ السلام نه رستو او د نبی علیہ السلام نه مخکې سلیری شاک پرست تیر شوی دي پای کې یو او د جاهلیت موحد زید ابن عمر ابن نفیل دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناغا ماما کېدو ناغا ماماو آوئی ارم بوائدن ام الفرم بین ادین نزات قسمت الامورو ترکت اللہ والعزا جميعان ارم بوائدن ام الفرم بین آیا یو رب غرن یا زر ربان ادین نزات قسمت الامورو آیا داسی دین غرنی چی تقسیم شیری پاگی کی کارونا ترکت اللہ والعزا جميعا مالا توزا ټول پر خود لیدی کذالک یفعل الرجل البصیرو دارنگی مکی سڑی عقل منو چاکی سی عقلونا بم دغا سکی شرکیات پا بریک دی او بیا وی فلا عزا ازور ولا ابنتیها فلا عزا ازور ولا ابنتیها دا عزا دا دی زامنو زیارت پا نکوما ولا سنم بنی غنم ازورو او نبا دا بنی غنمو قبلی دا دوارو بوتانو زیارت بکوما دا دی زیارت پنکوما فلا زازورو ولا ابنتیها دا زاو دا دی زامنو زیارت پنکوما ولا سنم بنی غنم ازورو او نبا دا بنی غنم دا قبلی دا دوارو بوتانو عبادت کوما دا دی عبادت پمنکوم ولا هبل الازور وكان ربا ولا هبل الازور وكان ربا ان با زیارت کوم دو بل شهیدا چغ ربو لنا في الدهر اذ حلمي صغير زمغا ربو په زمانہ کې چې کله زما عقل کمو زما شوم ما نما برامدت کول ولا هبل الازور وكان ربا لنا فی الدار از حلمی صغیرون نبا زیارت کو ما دو بول شہید چا زمونگ ربو پا زمانہ کی چی کلا زما اکل کمو ما شمو ما لا تنصر اللہ تا ان اللہ محلکوها لا تنصر اللہ تا ان اللہ محلکوها امداد مکوی دلات اللہ علا کون کنے دلرا وکیف ینصرکم من لیس ینتصرو ستاسو بسنگ امدادو کی چی دا زان امداد نشی کولے وکیف ینصرکم من لیس ینتصرو تاسو بسنگ امدادو کی آغا سوکا چی دا زان امداد نشی کولے آبیا وی ان الذی حرقت بالنار فاشتعلت بے شکا آغا چی اوس وزیدو او پور بانی نو لمبا شو ان اللتی حرقت بالنار فاشتعلت یقیناً آغا چی اوس وزیدو پور بانی نو لمبا شو ولم تقاتل لدے احجارها حدرو او جنگونو کو دا طرفنا یو زلوران دا سنگا خودی چی اوس وزیدو آغا زان بچنکو ان الرسول متا ینزلو بساحتکم ان الرسول متا ینزلو بساحتکم بشکا کل چی پیغمبر ستاسو پا غولی کی راشی غولی کی سہن کے یوزعنو ولیس بها من اہلها بشرو سفر مکیو نبوی دسرا اہل ددینا اہل ددن یو سڑے یوزعنو ولیس بها من اہلها بشرو سفر مکیو دد اہل نبد سرے سوکنی منجور دا عزا کله چې عزا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ داغی دا ختمولو ارادو کا نا اغا منجور دا عزا اغا عزا توی عزا پیرتا عزا ادرگاہ پی جو کرو عزا شدی شدت اللہ تو کذیبی
عزا شدی شدتا لا تکذبی اے عزا سخت عملو کا ما مدروجن کوا علا خالد القی الحماری وشمری ما علا خالد القی الحماری وشمری عملو کا پا خالدو او غرزو سادر او بڑی راکاگان سڑی چی چا سر جنگ کئی دا سادر او غرزو بڑی راکاگی عزا شدی شدتا لا تکذبی علا خالد القی الحماری وشمری اے عزا سخت عملو کا ما مبدروجن کوا پا خالد بانی اغرزو سادر دیو بڑی راکاگی یوم لا تقتلی خالدا تبوئ بذل عاجلا وتنصري فإنك اليوم لا تقتلي خالدا قتل خالد قتل نکی نو تبوئ بذل عاجلا وتنصري ما بوشر میں او زما محنت ما بوشر میں او زما چکم محنت کرے با ختم زی پا تلوار باندی رامدت کوا یعنی ما مر رسوا کوا تو باوی بذلی آجنا و تنصری کلا چی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عزا دا ختمولو ارادو کا نو اغا عزا توی عزا تا خطاب کئی عزا کفرانکی لا سبحانکی انی رأیت اللہ قد احانکی اے عزانا شکری کو منستاو او پاکین بیانو منستاو انی رأیت اللہ قد احانک یقینا زوینماو چی اللہ تسپک کڑی رسوا کڑی اسپک کڑی او خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکان آغا عزا او احلا نا او چودلا سر او چودلو او اس وزیدہ دارنگی خزائی قبیلی والا د خپل بود بارکی چې نو هم دا غي د بود نومو دا غي بارکی هغه وي اتیتو الا نومن لازبع عنه اتیرتن کن کلذي كنت افعلو نو هم د خزائی قبیلی دا غي بوتو نو دا غي بارکی خزائی وي اتیتو الا نومن لازبع عنه زنهم بود سر راکرم چې د سره ذبح حکما اتیرتن کن کلتی کنتو افعلو اغا زبیحا چه دا عبادت وا سنگا وچی منگا پخوا کولا نو اغا زبیحا ما حضرال ما نهم بودتا فقلتو لنفسی حین راجاتو اقلها احازا الہون ابکمو لیس یاقلو فقلتو لنفسی حین راجاتو اقلها او وی کله چې زما عقل لاغه نو ما ځان ته وی ځان سره مې سوچ وکړو او ځان ته مې وی فقلت لنفسي حين راجعت عقلا ما ویل ځان ته چې کله مې سوچ وکړو عقل مې راغی هذا اله ابکم ليس يعقل آیا دا اله کې نه شي چې ګونګې دې عقل پکې نشته ابیتو بدین اليوم دین محمد اله السماء الماجد المتفضل ابیتو فدین اليوم دین محمد انکار کو منزو د نور دیننا نن زما دین د محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین دے الہ الماجد المتفضل الہ داسمان دے اوچت شان والا بہتر ذات دے اغا ذات دے اوچت او بل شاعر ہوئی تراهم حول قبلة موقوفا كما كفت أزيل على سواي تراهم حول قبلة موقوفا تبوینی دیکھ پلی قبلینا اعتقاف کون کی کما کفت حزیل علا سوائی لکسنگا چی حزیل قبلا من جورانی پسوا بود بانی تزل جناب سورا لدیه اقار من زخائر کل دائنو تزل جناب سورا لدیه گرزی زتمن خلق را پریوتون کی دی عزتمن سڑے بود سر راشی پریگ دی پریوزی اقال من ذخائر کل دائن اغا خاص زبیحا اقائرو دا ہر بلون کی او بل شہر وی یو سڑے دے اغا منخ تروڑا
او خپل بوز سره کېښه یو سپی رالو هغه خوراک چې څه منښت ته هغه وخوړو او کوی ته دواړه پرېوتل چې کوی ته پرېوتل شاعر وی والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرني والله لو كنت إلها لم تكن قسم په الله که ته مددګار وې أنت وكلب وسط بئر في قرني ته او ستا سپی دواړه به په کوی کې څنګه پرېوتی که ته والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرني قسم په الله که مددګار وې ته نو نه به وې ته سپی یو ځای دواړه پرېوتلي په کوی کې اوفل لملقاک إلها مستدن اوفل لملقاک إلها مستدن حلاکت ملاقات کوونکی ستا لره په داسې حال کې چې الہ وایي تا ته منجوران الآن فتسناک عن سوء الخیانې اوس لټونکی ستا د بد حاله ځان امداد نشي کولی د بل به څوکي او بیا وایي الحمدلله العلي ذي المنن الواهب الرزاق دیان الدین الحمدلله العلي ذي المنن صفات د خدای توب هغه الله اوچت ذات لرنی چې خاوند د احسان الواهب الرزاق دیان دینی بخون کې د رزق بدلا ورکوونکی بخون کې د رزق الواهب الرزاق و بخون کې ورکوونکی د رزق دیان دینی بدلا ورکوونکی د جزا دیان دینی بدلا ورکوونکی د جزا والذي انقذني من قبل ان أكون في ظلمة قبر مرتهني والذي انقذني من قبل ان دا الله هغه ذات دی چې زه اخلاص کما مخکې د هغې نه اکون فی ظلمت قبر مرتهني چې شمه زه په تیرو د قبر کې ګاڼم د مرګ نه مخکې زما عقیدې سمه کا او ما باندې الله احسان وکړو دا اشعار فان کې امام ابن قیم رحمه الله دویم جلد 205 کی ذکر کړی دي او شیخ القرآن رحمه الله العرفان کی ذکر کړی دي او شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاهری زمگا مشفق استاذ هغه نن دا اشعار دا په درس کې ویلو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.